أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله د سورة یوسف 80 نمبر آیات مبارک ته او د دیالسه باره سلورم رکو دې زنه شروع کیږي او زمونږ د درس د ترجمه او د تفسیر د دې زنه 25 نمبر 15 نمبر درس ته اول د آیاتونو مبارکه او ترجمه دا سره فلما استيئسوا وظهر کلا چې دین امید شو منه د عزیز مصرنا خلصون دی ځان نشو نجیا مشوره کون کی قال کبیرهم او مشرد دی علم تعلموا آیتاسو تپتا نشتا تاسو تا علم نشتا ان اباکم جی بشک اپلارستاسو قال خذ علیکم یقینا اغستی دا منکم علیکم ستاسونا موثقا مضبوط وعدا من الله دا الله ومن قبل مخکی ما فرطتم تاسو کمی کړی دی فی یوسف د یوسف علیہ السلام بارکی فلن ابرح الارض هرگز نه جدا کیږم د ځمکې د مصر نه حتی تر دې پورې یاذن لی ابي چې اجازه وکړي ما ته زما پلار او يحكم الله لي او یا فیصله وکړي الله تعالی زما لپاره وهو خير الحاكمين اغه الله تعالی بهترین فیصله کون کړي ارجعوا لالشي الى ابيكم خپل پلار او بابا جانتا فقولوا وتوای ان يا ابانا اے پلار زمون ان ابنك سرق بشک ازيستا غلا کړي دا وما شهدنا مون گواہی نکو الا مگر بما فاغسا علمنا چې مونږ ته علم چې کوم نه ملاو شوی دی پوه شوی یو وما كنا للغيب حافظين او مونږ نه یو د غیب لپاره یادون کې حفاظت کوونکي دا د آیتونو مبارکو ترجمه شو ربط د دې رکوع د مخ کې سره واضح دی دا چې دا یو واقعا روانه ده او بیانېږي د یوسف علیه السلام واقعا دې ځکه به کیسه کیږي هغه دا چې کله یوسف علیه السلام بنیامین لزان سره ایثار کو ډیر مینتونه وکړه قسمه قسم طریقې سره حربي استعمال کړي چې چغه وو دا بو کو هغه بو کو اخر کې مینتونه شروع کړه زمون پلار چې کم نه لغډیر بیمار دی دا دی واغه دی خپه دی خو لیکن بنیامین اغي سره اغي پر نه خودو نو الله فرمای فلما استيئسوا هر کله چې دارونه د یوسف علی السلام نو امید شو منه د عزیز مصر نه او یا منه د بنیامین نه چانه د بنیامین نه داغه نه امید شو چې معنا غسر را سره نه پرېږدي نو خلصو دي ځان شو نجیا مشوره کوونکی ځل راغون شو چې سبقو پلار عملتاري زوملتوس پلار باندې تاسو هم کې چې مخکې اوس یوسف علی السلام موزان سره بوت نو هغه مون پاتې کو رکمو کو اوس مو بنیامین هم رکو څه وکاو مختلف رائے چې ګمنه نو ورکه چې څه کو نو مشوره کې څه وای قال او کبیرهم مشردری په عمر کې بعضی مفسرین فرمایي عمر کې مشر چې هغه روایبلو یا په علم کې مشرو عقل او پوهه کې مشرو سمجھ هغه برابرو چې هغه يهوداو هغه څه وې علم تعلم وایتاسو نبويږي چې ان اباکم بشک پلار ستاسو چا بشک پلار ستاسو قد اخذ علیکم موثقا من الله یقینا اغستی دستاسو نه مضبوط وعده من الله الى الله اهدا ویلو مضبوط وعده د الله چې الله پکې گواهه د الله په نوم باندې چې کوم نه وعده غستې ده او دای ویلی چې بنیامین به خامخا راولای یا
موثقا من الله مضبوط وعده من قلب ناظر الى الله دا هغه زړه نه چې هغه الله ته کتونکی دی داسې مضبوطه وعده ده څه به کوو او دا داسې کوي ومن قبل ما فرطتم في يوسف او مخکې د دینه تاسو کمې کړې دي فی یوسف د یوسف علیه السلام په باره کې یوسف علیه السلام مبوتو دا په باره کې مو کمې کړې دي همو کوي ته وغورځو هغه غلام شو هر څه شو پلار ته مو دروغ وي هغه کمې زمونږ نه شوي دی مخکې اوس په څه وایو د بنیامین مبارک به څه وایو نو زه خو نه ځم فلن ابرح الارض هرګز زه نه جدا کېږم د ځمکې د مصر نه زه خو نه ځم تاسو لاړ شئ زه خو ځم نه حتی تر دې پورې یأذن لی ابي چې ما ته زما پلار حکم وکړي اجازت وکړي چې راځه بچیه بس خبره خلاصه شو تاسو مطمئن کېږه نو بس کومه ته هغه چې راځه نه راځم به او يحكم الله لي یا الله فیصله وکړي زما لپاره نه البزم یا الله پلار اجازه وکړي یا الله فیصله وکړي الله څنګه فیصله وکړي الله دا فیصله وکړي چې زما رور را خلاص شي نو بس ځان سره بيدر ولم درځم او یا الله فیصله وکړي دا معنا چې سبب جوړ کی الله د لیز نه زوم نه بیا بالازم کني په خپل اراده نظم او یا فیصله وکړي الله زما لپاره دا معنا چې الله ماته مرګ راولي په مرګ بد دي نه اوسم او یا دا فیصله چې الله داسې اسباب جوړ کړي زه د مصر د خلکو سره او جنګ جنگ او خپل رور ته کوم نه آزاد کم اله بزم پويږي په دې طریقو بزم نور زمنا یم بدلته وهو خير الحاكمين اغه الله بهترین فیصله کون کې دي زمانہ پر به فیصله وکي الله شي تاسو ارجعوا الى ابيكم لا شيخ بالپلار بابا جانتا فقول وتوا يا ابانا اي بابا جان زمون اي پلارا ان ابنك سرق بشک استاذ وی بنیامین غلا کړو کوئی وی چې ولې غرانغي ولې ورانه وستو وی غلا کړو غلا کړو بس غلا کې گیر شو ادا غلام وګرځیدو وما شهدنا الا بما علمنا او مونږ گواہی نه کوو په بنیامین باندې مگر هغه چې مونږ ته پته ولګیدا مونږ گواہی اله کوو هغه باندې د غلا چې مونږ ته پته ولګیدا چې او زمونږ په مخ کې داغه د بار نه هغه شیز چې کوم لوخي او د غلا هغه راوته مونږ له گواہی کوو دا معنا نو دیو جن شهادت د پر علم ضروری دی کته گواہی کې د چا د پاره یا د چا خلاف نستا په وړاندې باکار شي وي تا ته پته او یا تا یو سړی خبر درکو چې هغه یقیني خبر دی او سړی باندې ستا اعتماد دي چې دروغ نه وای نو بیا والا گواہی کوي اسی به گواہی نه کوي گواہی لپاره علم شرط دی نو مونږ تم پته ولګیدا مخامخ هر سمو لیدو یا وما شهدنا درم مطلب ان نمنک سرق استاذ اغلا کړی دا خنه چې زما زو اغلا کړی نه د پاتې ولې شو ولې پاتې شو سزا به خوړلې و جيبه څنګه د غلام شنو ولې غلام شو یعقوب علیہ السلام وته ولې غلام شو چې مونږ ته داوي نه تاسو ولې داوي تاسو ځان نه ولې چې کوم نه سیوا خبرې کوي خو بس هغه مصر او حکومت اول غلا نشته حکم شوی نو بس دا قانون موافق باغی سزا ورکړو تاسو د ځان له دا خبرې کولې ولې دا خبرې کولې چې زمونږ په کلی کې یا زمونږ شریعت کې زمونږ د پلار و غیره باغی کې چې کوم نه دا خبره چې چا غلا وکړنو هغه به دا غلام ګرځي تاسو ځان له خبرې ولې کولې نو دیوته سوی وما شهدنا الا بما علمنا علی مو گواہی نه کو د خبره مگر هغه چې مونږ ته پته ده نور مونږ ته څه پته ده مونږ ته خدا علم دی مونږ ته نور قانون او شریعتونه څه پته ده او خپل شریعت زمونږ دا دی چې پاغي کې دا و چې سو غلاو کې هغه غلام ګرځي مونږ ته گواہی کړي ده وما كنا للغيب حافظين او مونږ نه یو د غیب د لپاره حفاظت کوونکې یادونکې مونږ ته څه پته ده چې مخې ته بس کیږي
مونږ گوايو کړ خدا په دراته نشته مخې ته بس کیږي او یا دانا چې مونږ وعده کړو چې مونږ براولو بنیامین د ځان سره خدا آینده حالات الله ته پته مونږ ته پته نه و چې استاد بغلا کوي مونږ به نشو راوسته ګیریږي به مونږ ته خدا پته نشته او ما كنا للغیب حافظین او یا دانا چې مونږ د غیبونه با خبر نه یو مونږ چې کوم وخت کې مونږ بنیامین لیدو مونږ په سر داغه ولاړو داغه سره ناست پاسته زمونږ وا زمونږ په وان دغه سکار نه نکړو خو کو ځان لپټ یو ځای کې هغه د غبار کې دا شی ځان ته خینو داغه خو زمونږ نه پټ شوی د مونږ خدای نه خبر نه یو کوم په مخ کې نه مونږ داغلا منکړو ودا بیا مونږ نو مونږ نه هغه دا بنیامین نو یې سار کړي خو لیکن د غیب نه مو خبر نه یو د ټول حالات د بنیامین نه مو خبر نه یو چې څه شي وي یوم كنا للغیب حافظین مونږ د غیب د پاره حفاظت کوون کې نه یو دا معنا چې ظاهرا غلا دا مونږ گواہی کو چې او داغه په بار کې اغلو خروته ولیکن غیب من الله خبر دی کې دي چې دا غلا شي یا نه شي دا نه مونږ نه خبر خو ظاهر حال دا وای خدیجه یو مسله دا راوځي چې کله دوه کسه معاملې وکي نو هغه معامله په هغه حالات باندې حملېږي چې کم حالات د دوانو په مینس کې چې کم نه د اختیار وي هغه اسباب هغه حالات چې د انسان په اختیار کې وي نو په هغه باندې بدی گرفت وي دی کو ثوابدار کیږي کو ګناګار کیږي او هغه حالات چې د په اختیار کې نو په هغه باندې بد معامله نه حملېږي یعقوب علیہ السلام د زامنو سره معامله وکړه چې بنیامین براوله که داسې حالات چې تاسو گیر شو یا داسې حالات جوړ شو چې تاسو په اختیار کې نه دی بیا ګناګار نه لکه څنګه چې دا وشو په دا زموږ اختیار کې نه ده چې بنیامین گیر شو موږ په خپل اختیار هغه راوستو ولیکن دغه وعده نه دا خبره بار ده چې لکه دا زموږ اختیار نه دی اوس وما كنا للغیب حافظین دې پورې دا واقعیا زموږ اوشوا او زموږ دغه درس ګمن اختتام ترسي آینده بسګيږي چې دی لاړه پلار و سره خبرې وکړي بیا دې د خپل د گواهی لپاره مزید گواهی لپاره سکول شي تایید لپاره تاکید لپاره چې زمونږ هم څه تایید پیدا شي یا کلیوانه د تاسو کا پلار او ته جواب ورکو مخ د واقعیا کې څه بیانېږي ان شاء الله آینده درسونه کې بداغي بیان کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین